بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 184 نمبر درس دی او د حروف غیر عامله او لسم نمبر قسم شروع شو. حروف غیر عامله 14 قسمونه دي. د دې نه مخکې درسونو کې 9 درسونه وشو. دا لسم نمبر نون تاکید دی. نون تاکید هم د حروف غیر عامله او یو قسم دی. دا نون تاکید څه ته وایي؟ یعنی تاکید والا نون، د زور پیدا کولو والا نون، یعنی دا په فعل مضارع کې داخليږي او په امر صيغو کې داخليږي او په هغه د هغې په معنا کې دورم زور پیدا کوي، تاکید پکې پیدا کوي، زور پکې پیدا کوي. نو نون تاکید داسې نون ته وایي، نون تاکید داسې نون ته وایي چې د فعل مضارع او د امر صيغو په معنا کې ډیر زور پیدا کولو دپاره راځي. ټیک شو جی؟ نون تاکید داسې نون ته وایي چې د مضارع په صيغو کې د زیات تاکید یعنی زور پیدا کولو د پاره راځي او د امر په صيغو کې چې نور زور پیدا کې نو د هغې د پاره هم دا نون تاکید راځي. او د نون تاکید دوه قسمونه دي. دا نون تاکید دوه قسمه دی. یا به دې ته نون ثقیله وایي، یو قسم یې نون ثقیله یعنی نون مشدد نون چې د شد بي وي، او دویم نمبر قسم چې دی هغه نون خفیفه یعنی ساکن نون. دا ساکن نون چې دی نو دا دواړه د تاکید د پاره راځي. دا دویم نمبر قسم دی. ښه جي، نون تاکید دا ما تاسو ته نقشه غونته جوړه کړې ده. دا نون تاکید دوه قسمه دی. یا به دا نون ثقیله وي یا به نون خفیفه وي. نون ثقیله لږ ډیر زور پیدا کوي او نون خفیفه هم زور پیدا کوي، خو د دې نون ثقیله نه لږ کم پیدا کوي. بعض علما وایي چې یاره نون ثقیله کم زور پیدا کوي په صیغه کې، هم هغومره زور په نون خفیفه هم پیدا کوي. او بعض وایي چې یاره نه، نون ثقیله دا دوه نونونه دي نو دا ډیر زور پیدا کوي، او نون خفیفه یو ساکن نون دی، دا د دې نه لږ د نون ثقیله نه لږ کم زور پیدا کوي. بهرحال دواړو ته نون تاکید وایي. دواړه د تاکید دپاره راځي. دواړه په فعل مضارع کې هم داخليږي او فعل مضارع کې تاکید پیدا کوي، زور پیدا کوي. او په دا نون خفیفه هم چې دی دا هم په د امر صيغو کې او د مضارع صيغو دواړو کې دا دواړه نونونه استعمالیږي او د تاکید دپاره راځي. نو د نون ثقیله مثال چې دا په فعل مضارع کې استعمالو او د امر په صيغو کې استعمالو. نو ګورئ لکه یضربو دی، یضربو معنا ده هغه وخل کوي یا به وکي. د دې نه چې کله دې سره نون ثقیله استعمالو نو بیا به دا چې یضربن هغه به ضرور به ضرور وخل کوي. د یضرب معنا ده هغه وخل کوي یا به وکي. د یضربن معنا ده هغه به ضرور به ضرور وخل کوي، خامخا به وخل کوي. نو دا خامخا پکې دا زور پکې د نون ثقیله د وجې پیدا شو. د اضرب معنا ده ته وخل وکړه، دا د امر صيغه ده، د حکم دی په دې کې. یضرب فعل مضارع ده، د دې نه یضربن نشو. او اضرب دا د امر صيغه ده، د دې کې چې اضرب معنا ته وخل وکړه او اضربن معنا ته خامخا وخل وکړه. دې کې زور پیدا شو نو د امر صيغې سره دا نون ثقیله استعمال شو، نو ځکه دې کې نورم زور پیدا شو. دغه شان د نون خفیفه مثال لکه یضربو دا فعل مضارع ده، عام ساده صيغه ده. نو دې سره چې کله نون خفیفه ولګي یضربن، نو د دې معنا ده ته خامخا وخل وکړه. یضرب معنا ده ته وخل کې یا به وکړي. یضربن معنا ده ته خامخا خامخا وخل کې، ته به خامخا وخل کې. یضرب معنا ده ته وخل کې یا به وکړي. یضربن معنا ده ته به خامخا وخل کې. ٹھیک شو؟ او اضرب معنا ده ته وخل وکړه، ته اوس لګیا وخل وکړه، تا ته زه حکم کوم. ته اضرب دا د امر صيغه ده، اضرب ته وخل وکړه. او دې سره چې کله نون خفیفه ولګي اضربن ته خامخا وخل وکړه، ته خامخا وخل وکړه. نو ګورئ دا نون تاکید د فعل مضارع سره او د امر صيغو سره استعمالیږي. که دا نون خفیفه وي او که نون ثقیله وي، خو نون تاکید چې دی وي نو نون تاکید کې دواړه رالل. نو نون تاکید دواړه پکې رالل، یعنی دا نون ثقیله هم پکې راغی، نون خفیفه هم راغی. او دا د مضارع په صيغو هم داخليږي، د امر په صيغو باندې هم داخليږي. د مضارع په صيغه کې نور زور په معنا کې ورله زور پیدا کوي او د امر په صيغه د صيغې په معنا کې زور پیدا کوي. نو دا دواړه نون ثقیله او نون خفیفه دا د دې د استعمال طریقه وه. دا نون تاکید دا د حروف غیر عامله او لسم نمبر قسم او دا په فعل مضارع داخليږي او د امر په صيغو داخليږي او د په معنا کې د ډیر تاکید دپاره، یعنی په معنا کې تاکید پیدا کولو دپاره، زور پیدا کولو دپاره استعمالیږي. او راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.